دا اوس کرۍ ته محتاج وو، له بل چا هم روایت ځکه هر څه ختم شو لاړ، نو خپل ګاډی هم لاړ او کورسۍ دوکان هم لاړ. بس نن یو خدای خبر دی، نو زړه ځنګل کې هر سړی ډارېږي، څوک کال کې څوک نه کوي. زمونږ ټول عمر پاکستان کې ورځي، هلته داسې کار درکې کړی نه دی، نو پیسې ښه دي ټول نو داسې کار ماله معلوم دی، زه به دا کار وکړم. دغه سرمایه وه بس ختمه شو. جی کتونکو په تورخم بارډر کې موجود یم. تورخم اډه ده، دلته چې کوم دی د افغان کډوالو د ستنېدو سلسله روانه ده. ما سره په دغه کډوالو کې چې کومې کورنۍ دي، د دوی چې کوم مشران دي، هغه خو سامانونه چې کوم دي د یو ګاډي نه بل ګاډي ته خېجوي. ما سره ماشومان موجود دي، دې ماشوم نه تپوس کوو. ماشومه نوم دې څه دی؟ جاوید. جاوید نوم دې د کوم ځای کې اوسېدې؟ په پېښور کې. پېښور کې بډهبېره. بډهبېره کې اوسېدې. او افغانستان کې د کوم ځای؟ حصارک. ها، نو سبق به دې وې دلته که څه به دې کوو؟ سبق به مې وې. سویم کلاس؟ درېم. ها، کوم سکول کې وې؟ هغه سرکاري. ها، نو څنګه استادان دې څنګه وو چې راتلې خلک درپسې خفه وو که نه؟ خفه وو. موږ هم ډېر خوشحاله یو خپل وطن ته چې رالو. خپل وطن ته خو روان یې که نه؟ نو خوشحاله یې ته چې خپل وطن ته ځې؟ ولې نه، ډېر خوشحاله، خپل وطن دی. په پېښور پسې خفه نه یې؟ نه. ملګرو پسې خفه نه یې؟ ملګرو پسې خفه یم. ملګرو پسې خفه یې، پېښور پسې نه یې خفه؟ نه. ها، نو چې هلته لاړ شي سکول به بیا وې که نه؟ سکول کې به داخله اخلې که نه؟ ولې نه، هله به سکول کې به داخله اخلم. سکول خو وایم به سکول. او پلار دې څه کار کوي؟ پلار کورسۍ خرڅولې. څه یې خرڅول؟ کورسو دوکان هم ترې واخیستو، سوزک و هغه هم ترې واخیستو. خرڅ یې کړو که نه؟ نه، تیسار یې کړو. چا تیسار کړو؟ پولیسانو ختم یې کړله. مطلب سامان یې ترې خرڅ کړو. نو هلته به بیا کار شروع کې؟ ته به هم ورسره کار کوې که نه؟ ته خو وایې چې زه به سکول کې داخلېږم. نه، زه سکول او سبق وایم خپل. او دا دې خور ده؟ ستا نوم څه دی؟ سلمه. تا به هم سکول وې که نه؟ نه، ما مدرسه وې. مدرسه کې وې. نو څنګه چې هلته لاړ شي سبق به وې بیا؟ ملګري در سره وې مدرسه کې که نه؟ خوشحاله وو درپسې که خفه وو؟ هغوی خفه وو. خفه وو. او ته ورپسې خفه یې؟ ډېره ورپسې خفه یې که لږه؟ ډېره. چې هلته نه لاړ شي پلار ته به بیا وایې چې زما ملګرو سره رابطه وکړه که نه؟ وایم به ورته. تا له یې څه نمبر درکړی و؟ نه. نو څنګه به ورسره رابطه کوې؟ بس چا نه به نمبر پیدا کړی وي. نو چې هلته لاړه چې افغانستان ته، تا ته به دا غزې مخکې تلې چېرته که نه؟ مخکې خو تللی یم، دلته خو زمونږ یو کال کېږي چې راغلي یو. یو کال هم کېږي لکه تاسو اوس راغلي؟ هلته درته کور معلوم دی، تا دا غزي کور کتلی؟ صحیح ده. کتونکو دا خلک دي، تاسو هم افغان یې؟ د کوم ځای سره متعلق؟ دا ننګرهار ولایت حصارک. دا ستاسو ماشومان؟ دا زما ماشومان، مې لور، دا مې زوی. نو څنګه دوی خو وایي چې زموږ د کورسو دوکان ختم یې کړو؟ چا ختم؟ د کورسو مونږ خپله لکه پیري هلته لګوله په پنجاب ګوجروالا کې، او ګاډی را سره سوزک و، نو سوزک هم زما لاړه او کورسۍ دوکان هر څه ختم شو. خرڅ دې کړه؟ نه، خرڅ نه شو، بس همداسې لاړو. بس پولیسو نه پرېښودو، نه یې کور په کرۍ ورکړو، هغه یې بس ونیول. تاسو ته مونږ ټیم درکړو، نور ټیم کې ونه وتې. نو نور ټیم کې مونږ څه شی کړي؟ کله یې درنه ونیو؟ نن؟ دا چې ووایي چې یاره یو شپږ ورځې به کېږي. شپږ ورځې مخکې خو ټیم ختم نه و، څنګه یې بیا ونیول؟ هلته خو داسې حساب دی، ما سره د هغې انجراج هم شته، رجسټري هم شته را سره، د کارت ټوکن هم را سره شته، د کارت ټوکن هم له ما سره شته. خو هلته کارت والا هم نه پرېږدي، کارټونه شته ول. په کوم ځای کې؟ په ګوجروالا کې، پنډي بای پاس. دغه ماشومان خو وایي چې مونږ په پېښور کې بډهبېره کې وو، کار به تا په ګوجروالا کې کار کوه. په ګوجروالا کې چې زموږ کاروبار دی د کورسو، او په بډهبېره کې زموږ کور دی. اوس راغلي وایي تاسو؟ یاره چې وایي زما خو ډېر وخت شو، دا ماشومان مې اوس یو کال کېږي چې راوستي، او ماشومان مې اوس راوستي. نو هلته زموږ ټول کاروبار ټول خراب شو. دا اوس کرۍ ته محتاج وو، له بل چا هم روایت ځکه هر څه ختم شو لاړ، نو خپل ګاډی هم لاړ او کورسۍ دوکان هم لاړ. بس دا ګورې دا کورسۍ هلته ګورې کي دا څلور مې راوړي کور ته، خو دا چې حساب دی نو بس تېر اخره څه خراب شو. که نه موږ پاکستان کې 40 کاله وتي، پیدایش زما په پاکستان کې شوی، په بډهبېره کې، خو بیا موږ وطن له لاړو. هلته هم زموږ کور خپل نه و، کرۍ کورونه، کرۍ کورونه، دلته هم کرۍ کور کې پراته وو. دلته بس کار روزګار ښه و زموږ، کار روزګار خراب شو. نو څه ګڼې د خلکو رویه څنګه ده؟ نو یاره په پېښور کې خو زموږ پښتانه چې دي ماشاءالله ډېر ښه دي، خو پنجاب کې بیخي بد وضعیت دی. هلته نه کارټ ګوري، دا په پنډۍ باندې چې راتلم کارټونه پرېږده، 500 روپۍ راغونډې کوي. په اسلام آباد کې دا اوس هم زه په اسلام آباد کې نیولم، ما نه 100 روپۍ واخیستې.
څه ګڼې چې لاړ شي دغه ماشومانو تعلیم به جاري وي؟ نو دغه زوی خو مې زه په یاد و ناظره باندې سبق وایي، ښه پیس کوي او خپل سبق ته به دوام ورکړي او دا زوی هم سبق وایي او خپل سبق وایي. خفه یې چې ځي پاکستان نه که نه خوشحاله؟ زړه نه یو خدای خبر دی، نو زړه نه ځنګل کې هر سړی ډارېږي، څوک کال کې څوک یې نه کوي. هلته چې لاړ شي څه کاروبار وغیره سوچ دې کړی؟ کاروبار خو زمونږ ټول عمر په پاکستان کې ورځي، هلته داسې کار درکې کړی نه دی، نو پیسې ښه دي ټول نو داسې کار ماله معلوم دی، زه به دا کار وکړم، دغه سرمایه وه بس ختمه شو. مطلب په توکل باندې چې لاړ شي هلته بس ګورې به چې څه درته میلو شي. بس د الله په حکم سره به وځو، د الله په حکم به ځو، چې هر څه خدای لیکلي هغه به کېږي. خپل وطن نه خو رغېدا نشته، زه خو به خامخا ځو. نو په پنجاب کې ډېر بد وضعیت کوي، هلته کاټ ماټ نه ګوري، په نوم سره پټاني که پاکستانی کار لري که مهاجر کار لري، دا خبره نشته، نه یې پرېږدي. نو مشکلات زیات دي. نو په پېښور کې بیا زموږ ټول پښتانه دي په خبره باندې پوهېږي، هغوی سره په خبره نه پوهېږي. نو زما ګاډی هم ختم شو، کرسۍ دوکان هم ختم شو. سمه ده، زه مننه. کتونکو تاسو د دغه چې کوم خاندان دی دغه ماشومانو دا یې مشر و والد صاحب د دې خبرې اترې تاسو اورېدی وي چې پښتنو سره چې کوم دی په پنجاب کې بیا ښه سلوک نه کېږي او پېښور کې چې کوم دی بیا هم لږ ښه سلوک ورسره کېږي، پولیس چې کوم دي هغه یې ورسره مدد کوي. نو دغه چې کوم د دې کاروبار و هغه په مکمله توګه باندې تباه شو او موږ به دعا ګویو چې د دې چې کوم کاروبار دی هلته چې دی لاړ شي دی د خپل وطن په جوړېدو کې دی یو ښه برخه ادا کړي. مننه.